الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين صدقت يا رب العالمين. دې دینا واقعا د سیدنا شعیب علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام د قوم شروع کی. شعیب علیه الصلاۃ والسلام مدین ته رالیږلی شو. مدین علاقه چې وه د حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام 15 زامنو، حضرت اسحاق علیه الصلاۃ والسلام او حضرت اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام د هغې ذکر په قرآن کې شته. د هغې نه علاوه مدین او مداین او قیدار دا درې زامنې او لوریانې نه وې د ابراهیم علیه السلام. دغه مدین مداین او قیدار بیا دې کې د مدین نه چې دا مدین نه چې دی مستقل دغه علاقه چې ده د یعنې دغه قوم دغه ځای دا آباد شوی دی کوم چې په مدین سره مشهور و. شعیب علیه السلام چې چاله پیغمبر رالیږلی شوی او دا په هغه ټیم کې دی د عالمي منډۍ حیثیت حاصل و. چا به هم چې لوی کاروبار کو تجارت به کو هغه به ځان مدین ته رارسو او مالی تجارت به د دلته نه وړم او وروړه به او دغه علاقه ډېره زیاته شنه وه او دا اوږده وه محیطه وه راګیرونکې وه داسې ډېر ځنګلاتو لره. نو د دې وجې دې ته ایکه ویلی شي ګڼو ځنګلونو والا. الله رب العزت فرمای دغه قوم چې دا مشرکان دی به شرک کو د بوتانو وغیره عبادت پې کو. شعیب علیه السلام ورته الله پیغمبر راولېږه چې ته دې له دعوت ورکړه د توحید د عقیدې. الله فرمای کذب یقینا تکذیب کړي و اصحاب الایکة صاحبانو د ایکې والا خاوندانو د ایکې د ځنګل والا المرسلین د لیږلو شو. اس په هغه وخت کې قال لهم چې وویل دوی ته شعیب علیه السلام الا تتقون آیا تاسو ځان نه بچ کوئ د شرک نه. څومره پیغمبران چې تیر شو نو بنیادي خبره لومبنۍ خبره او چې دا یو څیز بنسټ وي بنیاد وي هغه څه شی دی هغه ورته ټول دغه خبره کوي چې ځان د شرک نه بچ کړي او زما تابعداري وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته څه وصیتونه کوي. یو پکې دا کوي وایي د توحید په عقیده باندې الله یو منه په دې باندې بیا مضبوط پاتې شي اگر که ته ټوکړې ټوکړې شي یا وسوځولی شي. نو د عقیده مضبوطه دا به د زړه نه ساتي او مضبوط به پرې ولاړ. نو دې شعیب علیه السلام ورته ووایي وی الا تتقون آیا تاسو ځان د شرک نه بچ کوئ. انی یقینا زه لکم ستاسو دپاره رسول قرآن ته ګورئ رسول پیغمبر یم امین امانتدار. زه خو ستاسو دپاره امین فی الوحی په وحی کې م امین یم د دنیا په حساب کتاب سره م امین یم. نو تاسو په ما باندې ایمان نه راوړئ زه ستاسو دپاره استاد یم د الله د جانبه. فاتقوا الله بس ویریږئ د الله تعالی نه واطیعون او خاص زما تابعداري وکړئ. وما اسألکم و زه نه یم غوښتونکی ستاسو نه علیه په دې دعوت او تبلیغ باندې په دې سمه خبره باندې من اجر څه اجر څه پیسې میسې درنه نه غواړم. ان اجریه نه دی اجر زما نه دی اجر زما الا علی رب العالمین مگر فرب د مخلوقاتو باندې دی کوم چې رب العالمین دی د تمام عالم چې دی هغې پرورش کوونکی دی د تمام عالم خالق او مالک او رازق دی هغه چې دی د هغه نه زه د اجر تمنا او امید دی زما او هغه اجر ورکوونکی دی. بیا دې کې یو غټه بیماري وه. دې کې غټه بیماري هر قومونو کې مختلفې لکه موږ پرون لوط علیه السلام چې کوم قوم له راغلي هغوی به لواطت کو او داسې بعضې قومونو کې نور څه دې کې دا بیماري وه چې دې به په ناب تول کې کمې کو ډېر زیات ستانه به چې څه اغوستله به په یوه تله باندې خپل کاڼي د هغې دپاره بیل او چې تاله به یې څه درکول د هغې دپاره بیل کاڼو نو ناب تول کې به یې کمې کو
نو خصوصي خبره ورته دغه شعیب علیه السلام کوي چې یو خصوصي کار دا وکړي. بنیادی دعوت د ټولو پیغمبرانو یو وي، بیا د قومونو سره بعضې خبرې وابستې نو هغه ورته کوي، ورته ویې اوفوا الکیل پوروالي وکړئ په پیمانه کې، پیمانه کې اخوا دېخوا مه کوئ، ولا تکونو او تاسو مه ګرځئ من المخسرین د کمی کوونکو نه، کمی مه کوئ په پیمانه کې. نو چې پیمانه کې مه کوئ مطلب دا دی چې په تله کې مه کوئ. بعضې څیزونه یا کیلي بعضې موضوعنوي د هغې دپاره فقه کې خپل ابواب دي، خو مطلب دا دی چې تاسو په پیمانه کې په تله کتې اخلي او که عامه پیمانه ته اخلي، په دې ټولو کې تاسو په وزن کې کمی مه کوئ. سوی واته خصوصي خبره ورته دا کوي چې تاسو څه مه کوئ، په وزن کې کمی مه کوئ. نو دا موږ ته هم خبره ده چې بهی تاسو زیاتې مه کوئ، په وزنونو کې کمی مه کوئ. الله هم دې وساتي. بیا دا څیزونه دا یو ټکي دلته کې یاد وساتئ چې بعضې مثال په طور سړي سره زاړه غنم وي یا زاړه جوار وي، د هغې په بدله کې نوي جوار رالي، یا زاړه غنم وي نوي غنم رالي، نو بس پیسو ته منتقل که بیا ګران ارزان ریټ پکې کېږي. خو که دغه جنس یو وي، غنم ورکې او غنم پې زیات رالی، جوار ورکې او جوار پې زیات رالی، 800 روپۍ ورکې او 1000 روپۍ پې نوې رالی، نو دا ټول بیا په سود کې راځي، دا ټول سود. الله هم دې وساتي. اوفوا الکیل پوره ورکې پیمانې لره، ولا تکونو تاسو مه ګرځېږئ من المخسرین د زیاتي کوونکو نه، وزنوا بالقسطاس وزن وکې بالقسطاس المستقیم په هغه تله برابره باندې، یا وزنو وزن وکې بالقسطاس په تله برابره المستقیم په عدل والا باندې. او یا استاد محترم قاضی فضل الله صاحب وی الله په عمر کې برکت واچوي، وزنو وی وزن وکې بالقسطاس المستقیم په ډنډې نیغه باندې، چې ډنډې نیغه هغه ځان له در چا تجربه معمولی لاس ماس به پکې ړکو بلا کار پکې کېده، نو چې دغه کیسه دغه تله دغه سمې برابرې په دغه باندې وزن وکړي. ولا تبخسوا الناس او تاسو مکموي د خلکو نه په کیلو په وزن کې اشیاءهم سیزونه د دوی، ولا تعصوا او تاسو مګرځېږئ یا عمل مکوي فی الارض په ځمکه کې مفسدین فساد کوونکي یا فساد والا، تاسو مګرځېږئ په ځمکه کې فساد کوونکي. واتقوا الذی او یریږئ د هغه ذات نه خلقکم چې پیدا کړي دي تاسو لره. الګه موږ چا پیدا کړیو؟ وای الله. خالق هم څوک دی؟ الله. مالک هم څوک دی؟ الله. دا ټول خلق ته راجمع شي او چې ستا په عزت کې د زبر زیر برابر زیاتې راولي نو راوستې شي؟ نه. عزت ورکوونکی څوک دی؟ الله. د ذلت ورکوونکی څوک دی؟ وای الله. د دې ذلت نه بچ کوونکی ذات څوک دی؟ وای الله. د بیماری راوستونکی ذات څوک دی؟ الله. د دین له د بیماری نه د انسان بچ کوونکی ذات څوک دی؟ الله. نو چې ستا عقیده دا مضبوطه وي په دې کې بله خبره نه وي ښه، ته دا ووایه چې الله رب العزت ما او تا پیدا کړیو، نو ورته وایي د هغه ذات نه ویریږئ خلقکم چې پیدا کړی تاسو، والجبلة الاولین ای والخلق الاولین، هغه ړومبني مخلوقات کوم چې مخکې تیر شوي هغه چا پیدا کړي دي؟ الله. هغه چا پیدا کړي دي؟ الله. نو ورته وایي والجبلة الاولین او هغه ړومبني خلق. قالو نو دی ورته جواب کې څه وویل؟ اوس دا خو هغه را روانو. قالو دی ورته ویل انما یقینا پخه خبره دا ده انت تی من المسخرین د سحر کړی شوي نه، یقینا تی د سحر کړی شوي نه. دغه د لیټ مړکه. قالو دی ورته ویل انما یقینا پخه خبره دا ده انت تی من المسخرین د مسحورینو نه پتا باندې سحر شوی دی، جادو در باندې شوی ده، د هغې اثرات دي در باندې ښه. وما انت او نه ته الا بشر مگر انسان مثلنا زمونږ په شان باندې. او د جادو دا کیسې نه د ډېر مخکې نه را روانې دي، په هغه ټیم باندې به په دې باندې دا لوبې کېدلې، مختلفې خلکو به پرې کولې، او په هغه ټیم په باطله باندې به د یهودو د دې د علماو په دې باندې به پیسې میسې اخیستلې. اوس هم په سحر کې ډېر تیز دي، شیعهګان پکې تیز دي ډېر زیات، چې څومره څښا په من یا به په سحر کې ډېر زیات تیز دي.
په غسل کې به چېرته تعویض لیکي، چېرته به په محراب کې بربډ ناستي، چېرته به په مقبره کې ناستي، چېرته به په غسل کې د جومات د چت د پاسه تعویضونه لیکي. تاسو ته پته نشته، الله هم دو ساتي. چېرته به د ځان نه چې غټ لنګ راتو کړي سریس پې نه یې اچولي، الله هم دو ساتي. ځان د اسلام نه وباسي. قالو وویل دي انما یقینا په خبره دا ده انت تی من المسحرین د مسحورینو نه، وما انت او نه تو الا بشر مگر بنده انسان مثلنا زمون په شانتی. و ان نظنک نو اصل کې و ان نظنک او یقینا من ګمان کوو پتا باندې لمن الکاذبین چې تی د دروغجنو نه. مون خدا وایو چې ته د دروغجنو نه شعیب علیه السلام ته وایي. و انا نظنک او یقینا من ګمان کوو لمن الکاذبین چې ته د دروغجنو نه، پتا د دروغجنو نه. فاسقط اوس که ته رښتونی نو جزا درته مونږ وایو، فجزایه کبي فاسقط علینا بصرا وغرزوه په مونږ باندې کسبن ټوکړه من السماء د اسمان نه، نو ټوکړه د عذاب من السماء د اسمان نه. اوس که ته چېرته وایې چې او زه سم یم، فاسقط علینا بس راوغورځوه په موږ باندې کسبن ټوکړه من السماء د اسمان نه، د عذاب یو ټوکړه را باندې را نازله که داسې ظالمانو عذاب یې غوښته. خو ورته پته وه چې شعیب علیه السلام په حق دا خلک چې په مقابله کې راشي عام همداسې د دې وجې لږ احتیاط پکاري په ګپ شپ کې، په خبرو کې یو بل سره سړی ګرم شي نو بیا په غلطه باندې ورته پته چې زه په غلط یم، خو په هغې بیا کلک ولاړې ولې په شان کې کمې راځي د کاکا داسې نه پکار، په غلطه مو ودرېږي. نو ورته وایي د ظالم زامنو کفر بیا ورپسې د پاسه دا چې فاسقط علینا کسفا من السماء وایي د اسمان نه را باندې ټوکړه د عذاب را وغورځوه ان کنت من الصادقین که چېرته ته رښتونی. شعیب علیه السلام دوی که ته رښتونی خپل ځان ورته داسې د معقول زامن ښکارېدل چې ورته ویې که ته رښتونی نو ته عذاب را نازل که، مطلب مونږ خو هسې هم رسېدلي یو. الله هم دې وساتي. نو قاله د شعیب علیه السلام ورته وفرمیل ربي رب زما اعلم پوهېږي ښه پوهېږي بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو څه کوئ، چې تاسو کوم عمل کوئ نو زما رب پې پوهېږي. چې موږ څه کوو نو الله پې نه پوهېږي، الله پې پوهېږي. که موږ په پټه کوو که په ښکاره کوو، قصدن کوو که په خطا کوو، په هغې څوک پوهېږي؟ وایه الله پوهېږي. څوک؟ الله. ته خو بیا د مخلوق نه پټ کې دلته به پټکي وو، دغلته به چې ستا په مخ کې به اوږده نفلونه شروع کړم، ته وایې چې هغه ما چې وی د استخارې مې کولې چې د چا نه بیعت کوم راځه د ده نه کوم، د بل چا نه ولې کوم، د ده په لمن خو مونځ کېږي او شاته بیا تا ته پته نشته چې زه څه کوم. یا دلته خو به راته ته زبرګ شي، دلته خو به لوی ذکرونه به شروع کړي. اوس چې د جومات نه بار شي نو بیا به چاته غوږ ورنږدې کړي چې پلانکي نه مې ځمکه نیسلې ده او څه چل ورسره په څه طریقه باندې ځان سره وساته، پلانکي نه مې دومره پیسې ګیرې کړي دي. نه الله رب العزت ته موږ د پردي د حقونو نه مساتي چې هغه هم ګیر نه کړو. دا ګوره لوی کار دی. دغه ځای د ایمان پته لګي چې یو 10 روپۍ در سره د بل چای چې ته د 10 روپو ته ایمان ټینګولی شي که نه شي ټینګولی. دغه دی بیا لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو ډېر لوی متکلمین اسلامو کې یو امام ابو حنیفه صاحب راځي او مضبوطه خبره داره چې د علم الصرف لومبی مدون چې دی دا امام ابو حنیفه رحمه الله، مضبوطه خبره داره څنګه چې د فقه مدون. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای چې زمانه یو 3 سیزونو فقیه جوړ کړي، ما فقه نه حاصل علما خو به زه بغداد ته لاړم یو کال به ایثاروم او شل مناظرې به مې کولې د دهریانو سره د مختلفو خلکو سره د خدای پاک په وجود به مې مناظرې کولې، مشهورې مناظرې دي کتابونه را نقل کړي. زه خو به په هغې کې ختم ټول عمر زما دغه کې فلسفې په دغې سیزونو کې تېر شوي دغه کې. خو یو خبره وي پکې دا وه چې زمانه مخکې یو پیره زنانه دوه روانې وي، زمانه مخکې 2 زنانه روانې وي. نو هغه 2 زنانه داسې سیسته کته او یې ودرېدې هغې ته، چې هغې ته ودرې زه لا لرې وم چې زه راورسېدم نو هغې روانې شوې. وایي هلته کې د چا نه څه پرېوتي وو. نو مسله دا ده چې کوم څیز د چا نه پرېوځي او تی هغه مالک ته رسول شي بیا یې خو راوچت کا، او که تی مالک ته نشي رسول او دغه څیز ضایع کېږي بیا یې هم راوچت کا. خو که چېرته ته مالک ته هم نشي رسول او دغه څیز ضایع کېږي نه بل کس بیا راوچت کي
نو بیا یې ته خیر دې مه راوچته وه تا ته پکې اجازه شته بل کس به یې راوچت کړي ځکه چې دا بیا مالک ته رسول غواړي او که چېرته تا دا داسې بیا مثال په طور مالک یې میلو نه شو نو د هغې نه پس به ته د خدای که ستا ته کمزورې غریب وي نو بیا یې ځان له استعمالولی شي دومره اجازت در شته خو که کمزور هم نه وي غریب هم نه وي نو دا به بیا د خدای په لار کې ورکړي چې د خدای په لار کې ورکړي او مالک یې را پیدا شو مالک درته وایي چې نه بچې تا خدای په لار کې ورکړه اوس تا خپل کارومال خپل له پیسې راکړه نو ته به هغه له بیا دوباره دکه پیسې ورکړي هغه صدقه بیا ستا جانبه شو نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې زه کله زنانو له خوا له رسېدم نو هغې غسیس ته کاته وي هغې راوچت نه که روانې شوې او ما چې ګیر چاپېره وکړه د بل څوکونه ما وی چې دا سیز به ضایع شي نو ما راوچت که ما وی چې او تا ته نعمانه تا ته مسله یاده نه وه خو یو دوه ښځو ته مسله یاده وه نو ما وی بیا د هغې نه پس ما یو دوه مسلې نور دي او د طلاق مسله یو بله وی د هغې نه پس بیا ما فقې طرف ته چې توجه وکړه نو خبره داسې ده قاله نو ویل دی ربي رب زما اعلم خو پوهېږي بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو یې کوئ ورته وایي چې تاسو څه کوئ په دې باندې زما رب ښه پوهېږي فکذبوه بس دي تکذیب وکړه فاخذهم نو ونیسه دي لره عذاب یوم الذلة عذاب د هغه ورځې د سورې ذله سحاب ته ویلی شي وریځې ته نو الله رب العزت په دې باندې سخته ګرمي راوستله چې ډېره سخته ګرمي پې زیاته شوله بیا پې د یو طرفه وریځ را روانه وه نو دې څه کسانو منډې کړې د وریځې لاندې ودرېده چې وریځې لاندې ودرېد نو دې ته لږ یخوالی محسوس شو نو د نورو خلکو ته یې مواز وکړو قوم والا ته یاره هله راشئ د لاندې چې دې سړی دا بدن یخي نو یو بل لی ګوره بعضې مفسرین لیکلي وي د یو بل یې شکریا مدا کړه ورته یې وایي چې تا ښه وکړه را سره چې موږ له دې اواز راکړه نه موږ هلاکېدو چې کله داسې رو رو راجمع کېدو ټول قوم راجمع شو نو الله رب العزت پې د هغې نه اور را نازل کو پای سره وسوځېد الله هم دې وساتي ځکه تکذیب یې وکړه د پیغمبر دروغجن یې وګڼه نو فکذبوه بس دي دروغجن وګڼه دغه شعیب علیه السلام لره فاخذهم بس ونیسه دي لره عذاب یوم الذلة عذاب د هغه ورځې د سوري انه کان یقینا و د عذاب یقینا و عذاب یوم عذاب د دغه ورځې عظیم لوی یا د دغه عذاب چې دا د لوی ورځې یا دغه عذاب دا لوی ان فی ذلک یقینا بدی کې لآیه عبرت دی و ما کان اکثرهم وندی اکثر د مؤمنین ایمان راوړونکي و ان ربک و یقینا رب استا لهو العزیز دا غرب چې دا غالب دی الرحیم او رحم کوونکی دی الله دې ربان رحم وکړي کذبا یقینا تکذیب کړي اصحاب الایکه هغه صاحبانو د ځنګل والا دروغ یقینا دروغ غنلیو هغه ځنګل والو المرسلین لګلو شو لرا اس په هغه وخت کې قال لهم چې ویل دیو دا شعیب سیدنا شعیب علیه السلام الا تتقون آیاتا سوزان نه بچ کوي د شرک نه الله هم دې بچ کی انی یقینا ذلکم استاسو د بارا رسول پیغمبر یم امین امانت دارا فتقوا الله بس یریګه د الله تعالی نه واطیعونه زما تابعداریو کې وما اسالکم وزستاسو نه سوال نکوم علی پدی باندې من اجر د سوجرت ان اجری نه دی اجر زما الا علی رب العالمین مگر پر رب د عالم باندې پر رب د مخلوقات باندې او فلکیله پورا ورګه پیمانی لرا ولا تکونو تاسو مکیږي من المخسرین د کمی کوونکو نه وزنو بالقسطاس وزنو طول کوي بالقسطاس المستقیم پاغه ډانډې نیغه باندې ولا تبخسوا الناس او تاسو کمی مکوي خلکو ته اشیاء هم په سيزونو د دیو کی ولا تعصوا او تاسو مګرځي پلار د پزماکه کې مفسدين فساد کوونکی واتقوا الذي او يريد د هغه ذات نه خلقکم چې پیدا کړی تاسو لرا والجبلة الاولین او غړم بنو مخلوقات لرا قالوا ذي قوميان وي ذي قوم ولوي انما يقينا فخبر دادا انت ايت من المسحرين د سحر کړی شونا د مسحورینونه وما انت ونيت الا بشر مگر بشر انسان مثلنا زمن په شانتي وان ظنك او منګمان کو پتا باندې لمن الكاذبين د دروغجنونه او منګمان کو پتا باندې چې تیل من او منګمان کو پتا باندې لمن الكاذبين چې تیل د دروغجنونه فاسقط نور او غزوا علينا پمنګ باندې کې سبن ټوکړه د عذاب من السماء د اسمان نه ان كنت کچرتای من الصادقین د رښتونو نه
قال نو فرمایل سیدنا شعیب علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام ربی رب زما اعلم بوهیږي بما باس باندې تعملون چې تاسو یې کوئ فکذبوا بس دی تکذیب وکړه د سیدنا شعیب علیه الصلاۃ والسلام فاخذهم نونی سدی لرا عذاب یوم الذلت عذاب د هغه ورځې د سوري عذاب د هغه ورځې د سوري انه کان یقینا ودا عذاب یوم عظیم عذاب د غلوی ورځې ان فی ذلک یقینا بدی کی لآیه عبرت و ما کان اکثرهم دی اکثر د دوی مؤمنین ایمان راوړون کی و ان ربک یقینا رب تعالی هو العزیز د غرب چې دا غالب دی الرحیم او رحم کون کی الله رب العزت رب خپل رحم